بسیار خان نامه ده او سنګو لنډی سربند سره تعلق ساتم د دې علاقې سنګو لنډی سربند یم جی تقریبا زما خو د 25-26 سالو شو چې زه د دې فن ته راوتی یم ټرک آرټ ته او زه د ټرکونو کارونه کوم خو د کرونا د وجې نه د ټرک کار لږ کمزوری شو لږ نه ډېر کمزوری شو نو بس اوس زه خپله اجره او کور او خپل پرسنل یو دوکان دی سربند کې چې اوس موږ دلته دا ټرک آرټ په پیالو چینکونو باندې کوو جی کرونا د وجې نه خو بس کار بالکل ټپ ودرېدو ورکشاپونو ته به لارۍ نه راتلې لارۍ به بار لاهور کراچۍ ته هم نه شو تللی په دې وجه باندې چا پکې کار څه له کولو بس کار ودرېدو او موږ تقریبا دا 15 میاشتې خواړو هېڅ هم نه دي کړي بس په کورونو کې به ناستو الله سرې ته اوس الله رحم وکړو به لږ ډېر دا ټوټه پوټه کار رووتو جی کرونا نه مخکې خو ډېر زیات کار و ډېر ښایسته کار و او هر ټرک آرټس سره به ډېر کارونه و چې کنټرول کولی به یې هم نه شو چېرې د شپې به هم پې ټایم یې لګېدی او چې کرونا راغله نو اوس په پینټران دې ته په انتظار دي چې څوک به موږ ته اطلاع کوي چې یاره ټرک آرټ له راشي او کار وکړو نو اوس لږ بیا حالات ښه کېدو واله دي خو لا مخکې غوندې نه دي جی بالکل د کرونا وجې نه موږ همداسې وو ما به دا پینټینګ کولو انټیک شینو باندې او ما په فیسبوک شیر کولو په هغه بیس باندې جی بیا ما ته یورپ کنټرۍ نه ټلیفون شو هغوی دپاره ډېر کافي سامان ما چینکونو او دا پیالې وغیره دا تیار کړو جرمني باشندې دپاره مې یو بایک موټرسایکل تیار کړو ډېرو ملکونو ته زما دا پینټینګ روان دی خو دا یونیک شینو باندې چې کوم پینټینګونه کېږي نو دا پینټینګونه ما نه غواړي دا زه ورلیږم جی بالکل ټرک آرټ کې بس ټرک باندې پینټینګ چې کوې نو هغه ډېر وره مالکي کوي او که ورکشاپ کې لوار مصري هغوی خو په ټرک آرټ نه پوهېږي نو بس چې چا څوک یې کړي وي خو دا چینک وغیره شو داسې جګ ګلاسونو باندې کار نو هغې باندې به د شوق نه کار کوي ښایسته کار به کوي چې کوم کار هم کوي چې هغې ته خلک حیران شي ودرېږي چې یاره دا خو واقعي ډېر مزېدار کار دی نو دې او هغې کار کې ډېر فرق دی دا هم ټرک آرټ دی او عام ټرک آرټ دی خو به دا لږ محنت سره کېږي چې کوم شی جوړی نو ښایسته به یې جوړی چې یاره واقعي دا شی دا دی نو فرق پکې دا دی چې بس هغه لو لیول کار دی بس چې چا څوک یې کړي وي او چې په دې شینو باندې کم کار کوي نو هغه به لږ محنت سره کوي دا اوس ما سره چې کوم لاس کار کوي دا جي د بالاحصار نه چې کوم دا زموږ افسران دي د دوی کوروالا دا شینه خوښوي دا پیالې او چینکونه او په دې شینو باندې دوی دپاره زه کارونه کوم اسلام آباد کې ما سره خلک دي هغوی دپاره دا کارونه کوم نو هغوی هم په دې شینو باندې کارونه کوي همدا انټیک شینو باندې نور څه داسې ټرک وغیره هغوی نه خوښوي چیر شو کورسۍ شوه چینکونه شو ماسک چې کوم دی اوس ماسکونه چې په هغې باندې هم ما پینټینګ شروع کړی دی هغه هم زه کوم په کپړه باندې نو هغه داسې شینو باندې بس اوس زه پینټینګونه کوم دا کار خو نه ختمېدونکی کار دی جي دا خو چې څومره سړی کوي دی له خوند ورکوي دا کار جي نه ختمېږي دا په هر یو شي کې ریلیټډ دی اوس خو په کورونو کې هم ټرک آرټ شروع شوی دی هغې کې هم زه لګیا یم کارونه کوم نو چې کوم کور ته لاړ شم هلته ګملې وغیرې هم په ما باندې کوي یو شی هم نه پرېږدي بس ټرک آرټ پې کومه لګیا یم موږ ته هار منېدل نه دي پکار ټیک ته یو میاشت دوی درې وي دا تکلیف دی دا خو د الله د سیټ نه دی نو دې ته موږ هار نه منو لږه چوټي راله خیر خو انشاءالله کارونه به ښه شي مزید او موږ له شوق او محنت پکار دی هر یو کار سره چې موږ وکړو نو موږ به هار نه منو انشاءالله او خپل کار به زړه سره کوو دا خو بس تقریبا د نن نه 15 کاله مخکې ما لکه 15 کاله زما د دې کار وشو ما په اقبال پبلک سکول کې سبق ویلو او هغه ټایم هغې کې داسې اوومه پورې کلاسز و مخکې مزید نو چې اوومه پورې مې سبق ویلو بس هغه هلته سټاپ شوم نور ډېر ملګري زموږ هغوی مخکې کلاسز ته لاړه خو زه ترېنه کار ته لاړم زما ماما و هغه رنګساز و هغه زه ورکشاپ ته بوتلم نو یو ټرک آرټس سره یې په کار کېنولم نو هغې سره به زه روان شوم او زما شوق پیدا شو کار ماله مزه راکړه نو به دې لیول تر ورسېدم پرې مخکې کار کې هم خوشحاله وم خو د اوس کار کې زه ډېر د الله تعالی شکرګزار یم اوس کار کې ډېر خوشحاله یم مخکې کار خو صرف ټرک و د دیاړۍ غوندې حساب به و بس ټرک په موږ هغه 1000 روپۍ مزدوري یا 1500 روپۍ 800 روپۍ مزدوري به میلاو شو او بس راتلو به اوس خو دا یونیک کارونه دي دا یو چینک چې کوم دی دا په 1200 روپۍ کې کوو نو داسې ډېر شي نه سامانونه نو د مخکې په نسبت اوس کې زه ډېر خوشحاله یم
د الله ډېر فضل او کرم دی شکر دی په دې ساتي زه خو د نوي نسل ته دا وایم چې کوم ماشومان دي سبق وایي چې هغوی خپل سبق سره شوق وساتي د مدرسې سره شوق وساتي چې کوم ماشومان سبق کې کمزوري نو هغوی له پکار دی چې هغوی یو کسب ته راشي که هغه درزیتوب وي که هغه مصریتوب وي که هغه هر یو فیلډ وي که لووار وي که مصري خو چې هغه کوم فیلډ ته لاړ شي او هغه د شوق سره وکړي نو انشاءالله الله تعالی به هغه ته کامیابي ورکوي او مخکې به ځي